سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. معززو مسلمانانو، څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې د قرآن پاک ترجمه او مختصر تفسیر به شروع کوو ان شاء الله العزیز. نو الحمدلله د نن نه د هغې ابتدا شوله. الله جل جلاله دې مالا د صحیح وینا او بیا ما او تاسو له د عمل کولو توفیق دا راکړي. زه تاسو ته د ټول لومړی درخواست دا کوم چې زما دا چینل یوټیوب چینل دی یا فیسبوک پیج دی دا ډیر نه ډیر ملګرو سره شیر کې چې هغوی دا فالو کی او سبسکرایب کی چې ډیرو ملګرو ته فایده وشي. انشاءالله العزیز زمونږ به پکې د دنیا او د آخرت ډیره غټه ګټئ. بهرحال قرآن کریم دا د الله جل جلاله کتاب دی، د الله کلام دی. الله جل جلاله مونږ او تاسو ته را لیږلی دی، په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی د پاره د دې چې مؤمنان مسلمانان دا زده کی، دا یاد کی، په ناظره باندې، په حفظ باندې، د دې په ترجمه او په تفسیر او په مطلب باندې ځان پوی کی او بیا د دې مطابق خپل ټول ژوند تیر کی. په دې کې زمونږ د تمام زندګۍ کاغه زمونږ د کور زندگی دا، کاغه د جماعت زندگی دا، کاغه د لارې کوڅې د اجرې او د کاروبار زندگی دا، که عبادات تی، که معاملات تی، که معاشرت تی، تمام قوانین او احکامات پکې الله جاری کړی دي. مومن مسلمان به دا تمام قوانین منی، په دې وجه به الله جل جلاله د دنه رضا کیږي او دې به د جنت مستحق جوړیږي او د الله جل جلاله د عذابونو نه به بچ کیږي. لہذا الله جل جلاله دې موږ له د صحیح ویلو او د صحیح اوریدلو او د عمل کولو توفیق دا راکړي. قرآن کریم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تقریبا په 30 کاله کې نازل شوی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر چې کله 6 میاشتې کم 40 کاله شو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک با غار حرا ته تو، هلته به د الله ذکر او عبادت کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځان لواله خوښ شو، نو 6 میاشتې مسلسل پیغمبر علیه السلام غار حرا ته تللی راغلی دی. په دې کې به منځ کې کور ته راغی، د کور والا خیر خبر به واغست. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها به ولا د وخت مناسب سره روټۍ سالن وغیرہ هر څه چې هغه تیار کړ، بیا به غار حرا ته تشریف ووړ نبی علیه الصلاۃ والسلام او هلته به د الله ذکر او عبادت کو. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک 40 کاله شو، نو د الله له طرف نه پې وحی راځي. جبرائیل امین ورته نمودار کیږي او ورته وی اقرأ بسم ربک الذی خلق. د سورة العلق لومبني 15 آیاتونه دا نازلیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لقب دی امی. پیغمبر علیہ السلام انپړ او بې تعلیمه وخه، تعلیم یې نه و کړی، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره بې تعلیمه کېدل دا کمال دی. زمونږ او ستاسو د پاره بې تعلیمه کېدل دا عیب دی او د نبی علیہ السلام د پاره بے تعلیمه کېدل کمال دی. ځکه چې یو بے تعلیمه شخصیت نه مدرسې ته تللی دی، نه جماعت ته تللی دی، نه چې کوم دی د چا نه سبق ویلی دی، نه سکول او کالج ته تللی دی، د چا شاګرد نه دی پاتې شوي، او بیا هم الله جل شانه د هغې په ژبه باندې داسې خبرې قیمتي جاری کړلې چې د تمام انسانیت دپاره د خیر او د هدایت ذریعه ده. نو دا کمال دی. جبرائیل امین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته راجوختی غاړه وله ورکوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وایه اوس اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینې ته مبارکې ته چې کوم دی انوارات او علوم د الله د طرف نه منتقل کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبق ورته یادیږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا ړومبی وحي د قرآن پاک دا نازلیږي. دکه رنګې قرآن کریم کم چې زمونږ مخې ته پروت دی، بعضې پکې مکی صورتونه دي، بعضې مدني صورتونه دي، مختلف رای دي د علماء کرام. بهرحال کم صورتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي هغې ته مکی صورتونه وي، کم صورتونه چې د هجرت نه پس نازل شوي دي هغې ته مدني صورتونه وي. په اول ځل په لیلة القدر کې بیت المعمور ته الله جل شانه بیت العزت ته قرآن پاک نازل کو، او بیا وقتاً فوقتاً څنګه چې الله غوښتل د موقع مناسبت سره یو صورت، دوه صورته، نیم صورت، روکو او دکه رنګې چې کوم دی نو آیات، دوه آیاته، 10 آیاته د موقع مناسبت سره لږ لږ به په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا تقریبا نازلېده، په 30 کاله کې تقریبا دا مکمل شو. بهرحال قرآن کریم د الله کتاب دی، ډېر معجز کتاب دی. تفصیلات په مخکې راځي انشاءالله. د ټولو نه لومبۍ صورت سورة الفاتحه دی، د افتتاح او د ابتدا د دې نه کېږي. سورة الفاتحه بهترین صورت دی. د پیغمبر علیہ السلام په ارشاداتو کې راځي چې د سورة فاتحه په شان صورت نه په تورات کې نازل شوی دی، نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په قرآن پاک کې د دې په شان بل صورت شته دی. سورة الشفا ورته ویل کېږي. د دې په ذریعې سره دا ویل او ځان باندې دمول الله جل شانه شفا ورکوي انسان ته. سورة السبع مثانی ورته ویل کېږي. بهرحال د سورة فاتحه ډیر زیات فضایل دا چې کوم دی په احادیث مبارکو کې راغلي دي. لہذا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله ټول تعریفونه د الله د پاره دي، رب العالمین چې رب دی او پالون کې دی د ټولو مخلوقاتو، الرحمن الرحیم ډیر مهربانه او نهایت رحم کوونکی دی، مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله مونږ هم ستا عبادت کو، و ایاک نستعین او مونږ هم تا نه مدد غواړو. تر نن ورځې پورې دې پورې کافي شو.